الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. صدق الله مولانا العظيم. مخی آیاتون کی دو تبنی مسئلہ ذکر شوا او دا یو رسمو دا مات شو او د زید ابن محمد په زید ابن حارثه په زړه طریقه باندې بیا خپل پلار ته داغي نسبت وکړل شو. نو په دې آیاتونو کې الله رب العزت مؤمنانو ته دا خبره کوي چې پیغمبر د الله دا د مؤمنانو نه او مؤمنانو باندې ډېر اولا او غوره دی د دې د خپلو ځانونو نه. یعنې معنا دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو باندې داسې شفیق او رحیم دی او دا وجه دا چې هر پیغمبر دا د امت لپاره د پلار په حیثیت باندې بلکې پلار بسو شفقت او مینه دا د پیغمبر دا مینه او شفقت دا د پلار په نسبت باندې هزارها چنده زیات. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم برزان نا ګران او د ځان خوب منی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره کوي او ستا نفس یو خبره کوي. نو د پیغمبر له ترجیح ورکول دا دي چې د پیغمبر خبره ومني او د خپل نفس خبره پرېږدي. او که پیغمبر ستا د نفس ته ضرورت راغی، ستا د مال ته ضرورت راغی، ستا بچو ته ضرورت راغی، نو په دې باندې به هم ته ډیل نه کوې، بس دا راځي. او د هغې وجه دا ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کومه ذمهداري حواله ده هغه دا ده چې ته به د تمام جهان ته به دعوت پیش کوي او ته به په دې مخلوق کې د هیچا نه نه یریږي او د هیچا نه به تمه نه ساتي. دا ډېره لویه مرتبه ده. دا الله پیغمبر قدر ته ورکړې. دا مرتبه الله بل چاته نه ده ورکړې چې پیغمبر څه حکم کوي بس هغه ته به په سر چشم مني، او چې پیغمبر دې د څه شي نه منع کوي نو به سر چشم به د هغې نه بندېږي. بس نو قرآن او فرمایل چې النبیو پیغمبر د الله چې دی اولا بالمؤمنین انفسهم ډېر غوره دی په مؤمنانو باندې د خپلو ځانونو. د پیغمبر نفس با
د ځان نه غوره ګڼي ځکه چې پلار دا د سړي سبب دی دنیا ته د راتللو لپاره او پیغمبر د الله دا د پلار نه زیات ځکه دی چې دا پیغمبر زمونږه د ابدي نجات لپاره او د ابدي کامیابی لپاره د پلار په حیثیت باندې دی ځکه چې پلار خو به تا سره په دنیا کې شفقت او مینه وکړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدل توم تا سره شفقت او مینه ده او التم سره شفقت او مینه ده او دا روایاتو د حدیث کې راځي چې پیغمبر با په قرضداري باندې جنازه نه کوله چې راوګه تاسو په وکړو د باندې قرض شته چې چا به ویل قرض پینشته نو جنازه به په وکړو کو ویل قرض دی په نو نبی کریم به او فرمایل څوک ذمہ داری اخلي چې دا قرض باغ ورکی هغه سره یو څوک د ذمہ دار سازیدې شي نو که چا به چې او زه ذمہ دار ونه بیا به په موضوع کو یا دنا سمال او دولت زمکه او پټه پیدا شوه دی چې هغه قرض به اخلاص شي او بیا به په موضوع کو او کدا یو بم نو بیا به صادر ټکواه او استا سرور دې مونږ په السلام علیکم دا چې کله الله رب العزت پیغمبر صلی الله علیه وسلم لرا غلبه ورکړه او اسلامی حکومت قائم کو او اسلامی بیت المال قائم شو او اسلام په خپل خپو باندې ودرېد نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې څوک هر هغه څوک چې مال او دولت پریدي یا بچی پریدي نو دغه مال دغه د بچو دغه مال دغه د بچو څوک هم چې پتا سو کې مړ شي او مال او دولت پری ندی او ماشومان بچی پری یا قرضونه پری دي نو دا په ما باندې نو دین رسو به پیغمبر خدا په قرضداري باندې مسکو لکه چې هغه قرض به پیغمبر خدا د بیت المال نه ورکو بیت المال نو النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر ډیر اولا غره ده په مؤمنانو باندې د ځانونو د مؤمنانو د ځان نه به ته پیغمبر ګران اله به مؤمن سازيږي نبی علیہ السلام فرمائے والله لا يؤمن احدكم حتى احب اليه من والده وولده والناس اجمعين والله مې قسم چې یو تندر کې مؤمن نشي سازي دي سو پوری چې ورته زره خپل ځان نه او د خپل بچو نه ګران شوی ني او خوښ شوی ني حضرت عمر او فرمایي یا رسول الله دې کې بلک دروغجن شم چې دا موه مچ ځان راته ګران او نور راته د هر سنه ګران نبی کریم ول عمر فرق بینو بیا په یو موقع کې حضرت عمر فرمایي یا رسول الله والله ما تاسو خپل ځان نمبر د ځان نمبر ته ګران شي او صحابه
رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغې په احد کې د دې مثال قائم چې اووه کسان انصاري مدینه داسې شهیدان شو چې میدان اسلامي فوج خالی کو نبی علیہ السلام تنها پاتې شو د 1200 کسانو سره یا 1400 کسانو بس په دې کې اکثریت د انصارو د مدینې او چې کله کفار پوه شو چې پیغمبر سره داسې د غونډې خلک پاتې شو نو کفارو یو بیل ساس په پیغمبر باندې اوس مقرر او نبی علیہ السلام مأمن ورته وایي مأمن د احد پر غر کې دی دې ته روان شو او پناه حاصلوي ملګري ورسره دي او چې کله کافر راورسي نو نبی علیہ السلام وایي څوک به دا کفار مانه دفع کی او هغه به زما سره په جنت کې یو انصاري ورودانګي او دا کافر مخ ته ودرېږي او په توره باندې ورسره جنگ شروع کی حتی چې کله هغه شهید شي نو بیا کفار را منډه کوي او نبی رسول روان دي اووه کسان په دې طریقه باندې انصاري مدینه شهیدان دا عملی ثبوت صحابه ورکړي چې هغوی ته څنګه چې ورته قرآن ویلي د خپلو ځانونو ورته پیغمبر خدا ګران ځکه د هغې مخکې ځان شهیدان کو خو هغه نه پرېښود کفارو او په دې کې نبي علیه السلام مامن ته ورسېد او محبوس وازواجه امهاتهم او بیبیان د پیغمبر خدا میان دي د مسلمانانو یعنی معنا دا د میاندو په حیثیت باندې دي دا ټول دینی او اسلامی میان دي خدا مورواله په تعظیم کې دي په اجلال کې دي او هغې ته په درنه سترګه کتلو کې دي او دا مورواله په تحریم کې دی چې پیغمبر د بیبي سره د امتی نکاح نه کیږي نور دا معنا نه ده چې مور ده نه مور نه خو پرده نه نه دا داسې مور نه وه چې ګنې پرده به نه کوي دې وجې نه قرآن کریم چې حکم راولېږه د پیغمبر د بیبیانو دپاره اومو چې پیغمبر خپلو بیبیانو خپلو لوڼو ته او د مؤمنانو ښځو ته ووایه چې یدنین علیه من جلابیبهن چې دا خپلې پردې په ځان باندې راتاو کړي او د پیغمبر خدا د بیبیانو په باره کې دا وویلي چې مؤمنانو کله چې تاسو د امهات المؤمنین نه چې ستاسو میاندې دي تپوس څه شی غواړئ نو من ورای حجاب د پردې نه وروسته بیا غواړئ من ورای حجاب د پردې نه بیا وروسته غواړئ نو په دې کې میاندې نه وي چې ته به ځې هغې سره به خلوت کې او د هغې سره به چې کوم دی ناست پاست دی او هغې به ګینې تا نه ستر نه کوي نه نه په دې کې میاندې نه وي دا د تعظیم او د تکریم مورولي وه او دا د حرمت مورولي وه نور دا نه وه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا خاوندان د خپل ولی بعضهم اولا ببعض غردی بعضی په بعضو باندې په وراثت کې فی کتاب الله په کتاب د الله کې د مؤمنانو نه او د مهاجرینو نه
الا ان تفعلوا الى اولیائکم مگر که کوي تاسو خپلو دوستانو سره معروفا احسانا کان ذالک فی الکتاب مسطورا دا خبره په کتاب کې لیکل شوی لوح محفوظ کې لیکلا دا طریقه وا چې کله هجرت شروع شو مدینه منوره ته نو مهاجرین چې د مکې نه را روان شو نو به سرو سامان براتل بچی به هلته پاتې شو قوم او قبیله به هلته پاتې شو مال او دولت به هلته پاتې شو تنها به سړی مدینې ته راغی دلته نه کورو نه اورو نه خپلو نه دوستو نه قومو نه قبیله وه نه پلارو نه رورو هیڅ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو انصاری او د یو مهاجر ورورولي به قایمه کړه لانی دا ستا رور شو دی کور ته بوت نو به دا هغه رور او دا داسې ورورولي وه چې په دې ورورولۍ کې به د یو بل نه وراثت هم وه که په دې ورځ کې مهاجر یا انصاري مړ دی نو وراثت یې د یو بل نه وړی نو به دا ورورولي وه چې دا آیات نازل شو چې واولو الارحام بعضهم اولی ببعض نو دی هغه حکم منسوخ او فرمایل الله چې خاوندان د خپلولۍ چې دي رشتہ دار او اقربا دا بعضې په بعضو باندې اولادي په وراثت وړلو کې معنا دا ده چې کومه اصلي رشته وه ابایي رشته وه نسبي رشته وه هغه به حال شوه او دا د ورورولۍ دا رشته دا په وراثت کې ختمه شو او دا قصیده الله په کتاب کې د عام مهاجرینو او انصارو په نسبت باندې اقربا د وراثت حقدار دي یا دا معنا ده چې دغه اولو الارحام د مؤمنانو او د مهاجرین نه دي اوس سوال پیدا شو چې بھائی ما د پلانی سره ورورولي قایمه کړې وه او ما ویلي چې هلکه موږ به یو بل نه وراثت مړو دې ته حلف وایي یا یو رور بل رور د مهاجر او انصاري ورورولي وه نو هغې سره به څه کوو نو قرآن فرمایل هغې له وراثت نه میلاوي ها البته ستا لاس قرآن نه نیسي چې ته د هغې څه نیکي ونه کړې نو هغې له وصیت کولی شي خو وصیت به په درېیمه حصه د مال کې کوي یا د دې نه په کم کې او د درېیمې حصې نه په زیاته کې دغه وصیت نشي کولی ویلی چې زما د مال نه زما هغه مهاجر رور ته زما د دې مال نه درېیمه حصه مال ورکړه دا وراثت دا وراثت دا په حلف کې هم کېدی کي او دغه په دغه اسلامي ورورولۍ کې هم الا ان تفعلوا الى اولیاکم مگر دا چې کوئ تاسو خپلو دوستانو حلف والا او ورورولۍ والا چې د نسب نه نه دي د هغې سره کوئ معروفا احسان ورسره کوئ یعنی معنا دا ده چې وصیت ولا کوئ په ثلث کې یا د ثلث نه په کم کې دا جایز دی کان ذلک فی الکتاب مسطورا دا په لوح محفوظ کې لیکلی شوې خبره ده چې وراثت به اقربا او نور دوستانی او تعلقات چې کوم دي د هغې به سره لحاظ ساتي ځکه اسلام همیشه د بسط الید حکم موږ ته کوي چې ته به لاس کلاو ساتي
بخل بنکه او د بخل نه بکار نه همیشه به د سخاوت ماده په ځان کې پیدا کې او سخاوت بخپلې دائما وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ هغه وخیات کوي چې واګي سمنګ د پیغمبرانو نه کلک وعده ومنک خاص کرستان واګستا اے محمد ومن نوح او د نوحنا او د ابراهیم نا او د موسی نا او د عیسی زوی د مریم نا واخذنا منهم میثاقا غلیظا او اگستی و منگا دی پیغمبرانو نا وعدا کلکا مضبوط وعدا تی منگا اگستی مضبوط وعدا دا هر پیغمبر چې راغلی دی نو الله دا غنه دا وعده اگستی را چې تا پسې کوم پیغمبر رستو راشي ته به د هغه تصدیق کې ته به د هغه تایید کې او ته به د هغه ملګرتیا کې د هر پیغمبر او دا وعده د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې مو چې هر پیغمبر ته الله دا ویلي که محمد ستا په زمانه کې پیدا شي په تا باندې تعاون لازم دی ته به یې ملګرتیا کې د دې وجه نه کوم علما چې وایي چې خضر علیه السلام وفات دی د هغې ډکه دلیل پیش کړی دی چې خضر علیه السلام خو د الله پیغمبر دی اگر چې نور اقوال هم پکې شته دی چې ولی الله دی نو چې پیغمبر دی نو د پیغمبر نه خو وعده اخیستل شوې ده او په یوه غزا کې چې کوم دی نو خضر نه دی حاضر نو ځکه نه دی حاضر شوی چې وفات شوی او د دې پیغمبرانو 5 تخصیص وکړو چې رسول الله دی نوح علیہ السلام ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام او عیسی علیہ السلام ځکه د دې دا پیغمبران اول العزم پیغمبران دي و اول العزم من الرسل چې قرآن کې راځي دا د لوی همت خاوندان دي د دوی دعوت په زرګونو کاله وروسته پاتې دی او د نبی علیه السلام دعوت خو به د آخري د اول شپېلۍ پورې پاتې نو دا اول العزم پیغمبران دي خو په اول العزم پیغمبرانو کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټولو نه مخکې حالانکه نبی علیہ السلام دنیا ته د ټولو نه وروسته راغلی دی نبی علیہ السلام دنیا ته وروسته د تمامو پیغمبرانو نه راغلی دی خو دلته په ذکر کې د ټولو نه مخکې کړ دا اشاره شو دی ته چې دا پیغمبر آخر زمان اگر کر زمانی په لحاظ سره وروسته دی خو د مرتبه او د منصب په لحاظ سره ټولو نه مخکې دائما نو وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ هغه وخت چې واګسته مونږه د پیغمبرانو ټولو نه میثاقهم کلک وعده میثاق هغه وعدې ته وایي چې حلف او قسم پې وخوړی شي ومنک او خاص کرستانه مونږه وعده واګسته محمد او ومن نوح د نوح علیه السلام ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی زوی د مریم نام د عیسی علیہ السلام پلار نشته او صرف یو مور ده او یا یهودو او نصارا او بېمانانو الزامات کې لګولي د هغې په جواب کې چې د عیسی ذکر راځي د مور ذکر ورسره کوي دا دې لپاره چې یو
حیانا غونې سړی چې د خپلې ښځې نوم چې کوم دی په مجلس کې نه وي نو العیاذ بالله الله پاک بیا څنګه د مریم نوم یو خدا دی که چې په شوق کې راشي په تقریر کې وایي چې زما ښځه ډېره ښایسته ده او که تاسو وایم زه به ورته وښیم پوهېږئ په دې دا خو مونږه جذبه کې راکړي دې ته جذبه وایي جذبه اورې او دا غټ مولی زه پټکی وایي د دوست د سر د دو ظلمه غټ دا خبره یې کوله چې د ښځه ښایسته ده واخذنا منهم میثاقا غلیظا او اخیستې وه موږ د پیغمبرانو نه کلکه وعده چې کوم پیغمبر راشي ستا په زمانه کې تعاون به کې امداد به کې هغه سره به ودرېږي هغه مرسته به کې او دا د څه لپاره الله دا کار وکړو لیسأل الصادقین عن صدقهما دې لپاره چې تپوس وکړي د رښتینو نه د رښتیاو د هغوی رښتیني څوک دي انبیا علیهم السلام دې لپاره چې د پیغمبرانو علیهم السلام نه تپوس وکړي د هغوی د تصدیق د هغوی د صدق د هغوی د دعوت صادقه چې تا ته کوم دعوت صادقه او رښتیا دعوت ما درکړی و دا تا رسولی دا تا رسولی او د امت نه به دا وکړي چې دې پیغمبر تاسو ته را رسولی و قرآن کې الله وایي که نه چې موږ به د پیغمبرانو نه هم تپوس کوو او د هغوی د امتونو نه به هم تپوس کوو ولنسألن المرسلین قرآن وایي او چې د امتونو نه به هم تپوس کوو یعنی د مؤمنانو نه به هم تپوس کوو د منونکو نه به هم تپوس کوو او دا مؤمنانو ته د دې سوال جواب په نتیجه کې بس ثوابونه میلاویږي او نامنونکو خلکو ته چې دعوت د پیغمبرانو یې رد کړی نو قرآن د هغې ذکر کوي واعد للکافرین عذابا الیما او تیار کړی دی الله د کفارو لپاره عذاب دردناک دا دې سره د اوس پټې پرتې خبرې دي په دې کې چې د مؤمنانو لپاره الله ثواب او جنت تیار کړی د منونکو رښتې د تصدیق کوونکو چې چا د پیغمبرانو په خبره اچھا کړې ده هغې لپاره ثوابونه جنتونه دي او چا چې انکار کړی د هغې لپاره عذاب علیم دی دا د دې آیاتونو ترجمه او مختصره تشریح وه د دې یو څو خبرو ته په دې کې اشاره راغله وجوب تقدیم ما یریده الرسول من المؤمن لازم دی وړاندېوالی د هغه څیزه چې اراده پیغمبر د مؤمن نه کوي علی ما یرید المؤمن لنفسه او دا به مقدمي په هغې باندې چې اراده مؤمن کوي د هغې د ځان دپاره یعنی رسول د مؤمن دپاره یو شی غواړي او دا مؤمن د ځان د خپل نفس دپاره یو بل شی غواړي نو د پیغمبر دا چې څه غواړي دا به مقدمي په هغې باندې چې مؤمن د ځان دپاره غواړي نو دا د پیغمبر ګرانوالی شو د مؤمن په نیز باندې د مؤمن چې دې مؤمن ته پیغمبر د الله نه ځان نه ګران ځکه خو یې خپله خبره شاته وغورځوله او د پیغمبر خبره یې خپله کړه او نمبر 2 حرمت ازواج النبی د پیغمبر خدا دی آیاتونو کې دا د پیغمبر بیبیانې دا حرام دي په امت باندې دې سره د امت نکاح نه کیږي دا هم یو موقع کې بعضې کسانو ویلي
چې حجاب راغی چې ها زما د ترور لور ده او زما د تره لور ده او دا به مانه ساتر کوي که دا پیغمبر مړ شه زه به خپلې پلانې سره نکاح وکړم او پلانې سره دا قسمه قسم خپله هر وخت پیدا کېږي نو قرآن حکم راولېږی چې دا امهات المؤمنین خو امهات المؤمنین دي دا د مؤمنانو میاندې دي په حرمت کې دې سره د امت نکاح حرام دی ولې انهن امهات المؤمنین وهو صلی الله علیه وسلم کالاب لهم او نبی علیہ السلام په شان د پلار دی بلکې امام مجاهد دا لیکلي دا عبدالله بن عباس غټ شاګرد هغه وایي چې هر پیغمبر د امت دپاره بمنزلة الاب دی نو د پیغمبر بیبیانې دا د مسلمانانو دپاره میان او د ابی ابن کعب رضی الله عنه کوم قرات چې دی چې کوم ځای قرآن وایي چې د پیغمبر بیبیانې د مؤمنانو میاندې دي نو هغه ځای کې د ابی ابن کعب اقرأ الصحابه په قرات کې دا هم راغلي دي چې والنبي اب لهم پیغمبر د الله پلار دی او دلته پلانوار هم په معنا د تعظیم او د اجلال باندې دی دائما او دریم بیان بطلان التوارث بالمواخات والهجره والتحالف د هجرت د وجنه با ضرور ولی د وجنه بچ کم وراثت وړي کېدو د هجرت د وجنه او د تحالف دی توای چې یو سړی به یو علاقې کلي ته راغی په کلي کې به هېڅ څوک نه و یو زورور سړی به یې وکوته هغه څه به یې ورورولي قایمه کړه او ویل که زه مړ شومه زما وراثت ستا او که ما باندې په دې کلي کې کوم جرمونه راځي دا به ته ډکې دا په ابتدا د اسلام کې او په صدر د اسلام کې دا خبرې جایز دي دا به وروسته پاتې شو داسې حلف بس پیغمبر خوا ویل چې تمام حلفونه ختم شو الا حلف الاسلام مگر د اسلام ورورولي پاتې شو او نمبر 4 جواز الوصیت لغیر الوارث چې یو سړی وارث نه دی ته ولې وصیت کولی شي او بالثلث فاقل په دریمه حصه کې کولی شي او دې نه په کمه کې کولی شي نمبر 5 وجوب توحید الله فی عبادته لازم دی یووالی د الله په بندګۍ کې ودعوت الناس الى ذلك او خلق را بلل د الله توحید ته او نمبر 6 تقریر التوحید باخذ الميثاق ثابتول د الله د یووالي پاکستو د کلکې وعدې باندې على کافة الانبیاء والمرسلین د تمامو پیغمبرانو او مرسلانو نه الله وعده اغستوا چې ما به یو غنۍ زما د یووالي دعوت به خلق ته ورکوم الله دې موږ تاسو په قرآن او شان کتاب وي سره سره الله د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام دی الله په تمام جهان خاص کر پاکستان کې راولي دې له څوک کار کوي الله دې کامیاب کړي څوک مخالفت کوي الله دې ورته هدایت وکړي او بدقسمت یې الله دې تباه کړي الله دې زموږ ټول ناراضي شي او خاتمه دې الله دې